أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سورة یوسف 76 نمبر آیت. 76 نمبر آیت کې د یوسف علیه السلام او د هغه دورونو واقعیا ذکر کیږي. هغه حصہ ذکر کیږي چې په کومه حصہ کې بنیامین باندې د غلا الزام راغی او تلاش شروع شو. مخکې موږ ویلو چې د بنیامین په مشوره باندې د هغې په مرضۍ باندې د هغې په بار کې کاسې ښودلی شوي وه او چې کله دوی رخصت شو نو په هغې پسې بیا وروسته اواز وشو چې تاسو کاسه پټه کړې د غلۍ. نو دوی ورته وویل چې موږ خو غله نه یو، موږ خو صحیح خلک یو، تاسو څه شی ورکه کړی دی؟ نو دوی ورته وویل چې کاسه ورکه شوې ده او چا په بار کې چې برآمد شوله نو زه به دې ذمهوار یم چې بس ما ته به انعام میلاویږي، د اوښ یو بار به میلاویږي او زه تاسو تلاشي اخلم. لنډه دا ده چې ننني سبقونو کې دا مسله ده چې تلاشي شروع شو. قابلې والا غونډ 11 کسان ودرولی شو او د یوسف علیه السلام نوکرانو د بارونو تلاشي شروع. تلاشي کې هوښیارتیا دا وکړه چې په بدأ بأوعیتهم شروع یې وکړله په بارونو د ورونو خپلو باندې. د یوسف علیه السلام د ورونو چې کوم بارونو باغې باندې شروع وکړله، کوم چې میداني رونه قبل وعاء اخیه مخکې د بار د خپل ورور د بنیامین د بار باندې اول شروع نه کوله چې شک را باندې ونه کې د کس تاسو سره بیل شي په کمره کې ناسو او تاسو مشوره کړې ده د سیزم پکې ښودلې دی چې د الزام را نشي. ناوالې درونو بارونه وکتل چې ګنې موږ ته پته نشته خو بس توکلي تلاشي کوو. هغې کې د کاسه پیدا نشو. ثم استخرجها من وعاء اخیه بیا یې راویستله د کاسه من وعاء اخیه د بار د خپل بار د ورور د یوسف علیه السلام نه. آخره کې د بنیامین بار کولاو شر باغی کاسه دنه موجوده و. الله وی کذالک کدنا لیوسف هم دغه شان د کې موږ تدبیر وکړو د یوسف علیه السلام د پاره. یوسف علیه السلام د پاره تدبیر وکړو چې بنیامین دې وسره پاتې شي او هیڅ کې پراز باندې خبر نشي. بدی کذالک کدنا لیوسف کې د هغه سوالات او جوابونه حل شو په خپل باندې. یو سوال دا و چې یوسف علیه السلام د پلار سره رابطه ولې نه کوله. دویم بنیامین دې دوباره پاتې کو غم نور ورلسه و دا ولی دا جایز کې نه جایز وو یوسف علیه السلام د پاره. دریم په قافله باندې د غلا الزام راغی او په یو هغه کس چې غلا نه کړی الزام په لګي دا څنګه د شریعت یو الزام دی، جرم دی. بنیامین د غلا په نوم باندې بدنامېدل دا بل جرم دی. د ټولو سوال جواب دې کې حل شو چې کذالک کدنا لیوسف. الله موږ تدبیر کړو د یوسف علیه السلام د پاره هم دغه شان دی چې تدبیر د الله تعالی شر په یوسف علیه السلام هغه ګناګار نشو ځکه د الله تعالی حکم وبس والا پکې دسی. الله تعالی ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک او نشو کولای یوسف او نو یوسف علیه السلام چې نیولای وي رور خپل په دین د قانون د بادشاہ کې د ریان ملک بادشاہ چې کوم دی دغه قانون کې فرور گرفتارول او ځان سره پاتې کول دا موجود نه و. تفسیر معنی په قرآن وایي چې د ریان بادشاہ قانون کې دا و چې کوم سړی غلا وکړي او د غلا سره برآمد شي نو د هغوی تعزیرات دا و چې د غل به ونیولی شي او د چوندو تاوان به واخیستی شي او د دې سره به وله سزا هم ورکړي حکومت. بس دومره وه. مستقل ځان سره پاتې کول غلام کول دا پکې نه و. نو په دغه طریقه باندې یوسف علیه السلام بنیامین د مصر د قانون په مطابق ګرفتارولی نشو. دا د عام مفسرینو رای ده. د ځینې علماو رای دا ده چې د مفسرینو چې دا ما کان لیأخذ اخاه دا په معنا ده ما کان په معنا ده ینبغي سره ده ما ینبغي مناسبه نه وه، صحیح نه وه چې نیولی به یوسف علیه السلام خپل ورور په دین د قانون د بادشاه کې. وایي دا معنا زیاته مناسبه ده. څنګه مناسبه ده؟ دې منځ کې فرق څه شو؟ په دې ټایم کې د دې مفهوم او مطلب دا شو چې د مصر بادشاه کم قانون چې کم د مصر کم تعزیرات شو چې د اسلامي نظام نه ورخوا اسی جوړ شوي تعزیرات. یوسف علیه السلام د مصر بادشاه شو او د دې بادشاهي په دوران کې یوسف علیه السلام لپاره دا مناسب نه و چې د خپل آسماني شریعت په مقابله کې د مصر د تعزیرات باندې عمل کړی وي خپل ورور دانه ولې چرته چولې.
نو دا قبر والا وایي چې دا مصر په قانون کې داوا تعزیراتو کې داوا چې دا کس ته گرفتارول شي جیل کې اچول شي څومره سزا به اورول شي تعزیر وایم دیته چې د بادشاہ د خوخه د څومره سزا ولا ورکوي څومره مناسب ګڼي البته حد شرعي حد ته به نه رسي عام چې څومره مناسب ګڼي دا ولا ورکول دي تعزیر یو تعزیر یو هدي حد هغه چې کوم شریعت مقرر کړی چې د پاره کې د کمولو زیاتولو اختیار نه او تعزیر کې د بادشاہ د لپاره اختیار شته دی کمولای شي زیاتولای نه شي کمولای شي نو اوس دې خبر درازو چې د یوسف علی السلام چې کله د مصر حکمران شو نو تعزیرات مصر کې د بادشاہ غیر گرفتارول او پاتې کول دا ممکن او جایز لیکن یوسف علی السلام د لپاره مناسب نه و چې په تعزیرات مصر کې د خپل شریعت په مقابل کې غلاونه سوجلته واشي دا نه شو کولای نو ځکه یوسف علی السلام تعالی تدبیر خو چې رونه تاسو وکړه چې تاسو چې کله غل تاسو گرفتار کړئ نو هغه سزا صحیح جزای صحیح هغه ورته بس جزای دا چې دا کس پر دی مالک غلام کی خدمت پې کوي یو کال پورې به خدمت کوي نو دا طریقه ته الله تعالی خو دله نو دغه طریقه باندې یوسف علی السلام دا څه وکړل چې دغه یوسف علی السلام د رونو په مشوره او د هغه د مرزي مطابق هغه د رائے مطابق په خپل آسماني شریعت باندې عمل وکړ کوم چې ملت ابراهیمی په هغه باندې عمل وشو نو ما کار په معنا د ما ينبغي سره دی چې مناسب نه وا یا صحیح نه وا جایز نه وا یوسف علی السلام د پاره چې نیول به ور خپل په قانون د بادشاہ کې یعنی چې کله آسماني شریعت موجودي د چا تعزیرات له اس اعتبار نه اسلام په مقابل کې دغه تمام قصې مستردي نو د الله پیغمبر یوسف علی السلام هم د الزام نه الله بچو ساتو په دې سره راګیر نشو او په دې معاملې کې مکمل په شریعت باندې عمل وکړو الا ان يشاء الله مگر هغه چې الله یو غواړي نو هغه جدا مسله ده اوس دې ځکه کې د مصر قانون ته دین ویل شي په دین الملک لدین یو اهم مسله معلومه شي چې دین په معنا د قانون سره دی او د دین په قران کې چې کوم ځایونو کې استعمال شوی دی نو مشهور معنی یو هغه د چې یو سورته فاتحه کې دین استعمال شوی دی مالک یوم الدین الته کې دین په معنا د بدلی سره دا نه یدین او دین په عربی کې بدلی او جزا ته ویل کېږي نو قیامت ورځ باندې خلکو د اعمال بدلی ملاويږي او دغه الله یو ورځ مکمل اختیار صرف د الله سره دی انسانانو له عارضی اختیار پکې هم نه دی ورکړي دویم دین په معنا د قانون سره راځي قانون اصول نظم ضوابط او چې کله په معنا د قانون سره راشي نو بده کې بیا نو دا یو عام مفهوم شي پدې کې عبادت اخلاقیات عقاید او دغه شان د کې دغه نه علاوه سیاسيات معیشت عدالت قانون ټول پکې شامل شو دین کې دن نو بیا چې کله دا یو عام مضمون وګرځیدو نو بیا راشه د قران هغه آیاتونه ته چې ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه هغه خلک چې د اسلامي قانون نه بغیر بل قانون لټي خپل ژوند تیرولو لپاره الله به د چرته هم منظور نکړي دغه نه علاوه وان اقیم الدین تاسو دین قائم کې دین بس څنګه قائم دین څه شنوم دی نو معنی معلومه شو دین یو مکمل نظام نوم دی او دغه نظام کې عبادت اخلاقیات او دغه سره سره سیاسيات او معیشت او قانون او نظام عدالت پکې هم شامل دي تعلیم پکې هم شامل دي تاسو د یو نظام قائم کړئ تاسو اخلاق هم برابرۍ تاسو عبادت هم د شریعت موافقي تاسو عدالت هم د آسماني دین موافقي تاسو معیشت روزګار تجارت او څومره معاملات چې دنیوي دي د هم د اسلام موافقي تاسو په سری هم د اسلام موافقي نو دې ته ویل کېږي اقامت د دین او د اقامت د دین اصلي معنی ده اوس چې کله دا معنی کوم خلکو پیژندل نو هغه د خپل ځان معنی او ذمہواری خودري ده چې د اسلامي نظام لپاره د خپل وسوسه پوری کوشش کوي مهنت کوي کوم خلکو چې دغه معنی نه پیژندل بلکې د دې معنی خلاف په عالمي دنیا کې زبردست تحریک هم چلیږي یورپی دنیا چې څومره ده هغه دا عقیده لري چې دین مذهب او سیاست د یو بل نه جدا جدا یو تضاد سيزونه دي هغه و چې کوم کس په مذهب باندې عمل کوي نو د دې مهرباني وکړي سیاسي امور ته نه نزدیکي هغه بخوا دي نه ورزي که بچا باندې ثابت شوه په باندې مذهب غالب دی مذهب باندې عمل کوي او دا نو دا به سیاسي امور نه لري کولای کیږي جبران په زور باندې او چې کوم کس د سیاست کوي یعنی داغي معیشت د نظام او د عدالت پاسداری کوي نو دا سره مهرباني وکړي په اسلام و دین باندې عمل نه کوي هیڅ یو دین باندې عمل نه کوي دا د یورپ عقیده ده
تاریخونو لیکلي دا عقیده کا وخت کې منظر عام تراله چې کله تورات او انجیل د دې په لاسونو باندې تحریف شو بیا وسوځول شو او بیا 300 کال وروسته دا دوباره ولیکل شو یو کتاب چې وسوځي 300 کال وروسته ولیکل شي دغه بسې ستې نو باغی کې عبادت او عقاید صحت پورې خلکو ته یاد معلوم صحت پورې لیکن 300 کال خلکو نظام لیدل نه کتابونه شته دي نو نظامی احکام مکمل د ختم شو اگر چې تورات او انجیل کې اول نه موجود لیکن دې ټیم کې بیا موجود ځکه نو 300 کال وروسته چاته معلوم ورته نه چې معلوم نو یورپی قوانینو مطابق چې کله یورپی ممالک آباد شو جوړ شو نو دغه خلک راغی دغه سیاسي خلک راغی د خپل مذهبي رهبرانو نه تاسو چې یاره په سیاسي امورو کې دا مسله مخې ته رااله دا مسله مخې ته رااله چې تورات او انجیل د باره کې څه حکم صادر کړی دی او تورات کې کوم مسله ولا سری بوده نو دی وته چا ورته تورات کې دا مسله نشته او چا ورته ویل چا به غلطه پته ورکړه غلطه پته به ورکړه نو هغه به چریدل نو او چې کوم به ورته ویل چې په آسماني کتاب کې دا حکم شته دی نو هغه به بیا ورخطا او سیاسي خلک چې وسه چل وکړو د ډیرو سراګانو مشورو نه بعد په دې باندې متفق شو چې آسماني کتابونو کې د سیاسياتو د معیشت او د قانون هیڅ اصول شته دی نو بس آسماني کتاب دې ته وایي چې د الله تعالی بندگی وکړه دومره خاري بس نو پاکستان نشته د دې حکم نورسته په یورپی دنیا کې سیاست او مذهب د یو بل نبیل شو او دې خبره باندې هغه زور واچاو چې تاسو ترقی غواړئ نو د سیاسي میدان نه مذهب لري کوي او کم خلک چې مذهب سره نږدې دي نو سیاسي میدان ته یې نږدې پرې نه دي یو قسم عقیده دا جوړه شو دنیا کې او بیا کوم وختونو کې چې په ایشیا باندې انګريزانو حکومت تیر شوی دی او دا خبره د هر چا ذهن کې ورمنډري ده چې کم کس ګیره د مذهبي دی نه چې ګورې کدا د مخې لاړو اقتدار ته ورسېدو نو ګون حکومت د خرابوي به ترقی نشي کولای ولګي نه مړ کېږي او دا منبر او محراب ته ورسوي چې خلکو له مونږ کوي ولې حکومت ته ونر ته حکومت سره ګورې نه ځکه چې ګیره پرې خیدا مذهب باندې پوي د قران سره شنای ده نو دا عام زموږ خلکو عام ذهنونو کې دا خبر خپه شوی دی مضبوطه شوی دی دویم نمبر خلک چې کم دی مذهبي خلک د مذهبي خلکو کې د اکثرو خلکو خیال دسی دی چې ټیک د آسماني کتاب قران کې د دین او د نظام تمام اصول موجود دي کې شک نشته لیکن دوی هغه عقیده دا ده چې دا سفارشیات څنګه سفارشیات یعنی اسلام دې ته وایي چې بس د یو الله تعالی بندگی وکړه ته مور خپل خدمت وکړه د سمات ګډ منځ او روزه پکې ادا کړه حج ته پکې لاړ شه خدین اخو د حکومت سره کار نشته لیکن کوم احکام چې قران او حدیث ذکر کړل دا سفارشیات دي کبه دې باندې عمل وشنو ډیره خدا کوونه شنو هیڅ خبره نه ده دا عقیده ده د دې عقیده خلک چې کوم دي د دې عقیده والا خلک د مسلمانانو په خاص فرقو کې تقسیم کړي دي او د هر چا مخ ته یو اړو کې ورچول له پاکي پوری نه خلول چې بس دا مذهب دې نه ځخوانش نو په دې طریقه باندې دغه خلک چې کوم دي نو د اسلام په مینه کې د اسلام زبردست مخالفین جوړ شوي دي او دغه شان د اسلامي جذبه کې د مداخلت د اسلام خپې کټ کې ولګیا دي نو اصلي مضمون د اسلام دا دی چې په دې کې به عدالت هم شاملي په دې کې به قانون شامل قانون اختیارمن بل تعالی خلکو سره اختیارات قوانینو نشته دي تعلیم به شامل به دې کې د اسلامي د ملک د اسلامي نظام تعلیم نصاب به دې کې شاملي هغه خپل نصاب دي بل ځکه باغې باندې ان شاء الله بحث وکړو لیکن دې مسلې چې په دین الملک د ملک بادشاہ قانون ته دین وایو نو دا ټکی واضح کړل چې دغه خلکو عقاید خراب دي د اسلام مخالف دي چې څوک سیاست او حکمرانی عدالت او نظام د اسلام په مقابل کې غني یا اسلام هغه د لپاره صرف سفارشیات تسلیمي او په اسلام کې داخل نه غړي په دې لار کې چې کوم خلکو مهنت کړي دي او دا مضمون خلکو ته واضح کړي دي چې دین څه شته وي اقامت د دین وانا اقیم الدین د کې الله تعالی څه قسم مطالبه کړل زموږ نسغواړي په دې مضمون په دې باب کې چې کوم علماء کار کړي دي لوی خلکو باغې کې امام رازی رحمه الله شامل دي کوم چې تفسیر کبیر لیکل دي په دې موضوع باندې ډیر زیات مهنت کړي دي امام قرطبی رحمه الله په دې کې شامل دي امام ابن تیمیه رحمه الله په دې مضمون په دې مسالې په وضاحت او عملی میدان کې ډیر زیات کردار ادا کړی دی او باخره کې چې کوم د امام مودودی رحمه الله په دې کې شامل دي او دا څلور امامان د سی آی ای کوم چې د امریکایي خفیه اداره د باغ کې د بلیک لیست خطرناک خلک تصور دي نو په دې وجه باندې هغه په استراک چې کم خلک او کم علما ردی کتابونو نه استفاده پورته کوي هغه دغه موریان ته بلیک خلک وي خطرناک خلک او د معاشرینه ورخ خلک ګڼي ځکه چې دا خلک چې کړه د دین دا وضاحت وړاندې وکي بیا
خلکو کې شعور او د ازادۍ یو لهر را پیدا کیږي او څومره چې د دې مضمون نه لري وساتي غلامان به پاتې شي او انګریزان د مسلمانانو خیرخوا دي نه. دا جدا خبره ده چې د دې علماء په منځ کې ځینې مسایلو کې فروعي مسایلو کې زموږ سره اختلاف د رأی اختلاف شته، لیکن دا خبره چې د خلکو نظام له کار کړي د نظام تشریح کړل نظام له قرباني ورکړل په دې خبره کې زموږ هیڅ اختلاف نشته او زموږ د ټولو منزل او سفر په دې لار کې بیخي یو دی. الا ان يشاء الله مگر هغه چې الله یو غواړي نرفع موږ چتو درجات من نشاء درجه د هغه چا چې موږ یو غواړو. لکه دې ځکه چې د یوسف علی السلام درجات الله تعالی د یوسف علی السلام ورونو باندې ورچت کړو. وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر خاوند د علم یو پوهه ذات شته دی. د دې مطلب دا دی چې کم خلک چې علم لري عالمان د هر عالم د پاسه بل عالمي څه مطلب یعنی هر یو کس چې علم لري بل کس بل سره پیدا کیږي چې دنه ډېر علم لري بیا په اخر کې چې کوم لوی عالم په دنیا کې موجود دی هغه د پاسه لوی عالم الله تعالی دی. نو په دغه طریقه باندې هیڅ څوک د خپل علم نازیږي نه، هیڅ څوک د خپل مخالف د بل عالم او د بل مکتبه فکر کس په سپک نظر باندې نه ګوري تر څو پورې د هغه غداري سپاس او چې غداري ثابت شوی نه.